او هغه به د پیزار مې ځا پیسې میسي به د پیلګولې په هغه کله لکو کله درونو مې ولار ساغشتي دی په د اخره مې ځان له به جوړه غستو کنه هغه به دي بالکل هغه مې اغشتي و دا چې زه کومه جوړه کې ولاړم داسې جوړه مې موږ بیا 3-4 घंटे کې دا سړی د ملزم گرفتار کو اعلی قتل سره صحیح ده سر دا یار چې دی تقریبا 14-15 سال عمر دی او د دې ملزم چې دی 25-26 سال عمر دی باقي د بالکل حالانکه د دې د دواړو هغه د فرندشپ او د غم نه جوړیږي دا چې عمر هم په فیصله ده چې د نالت چې دی د لوط علیه السلام د قوم هغه ثور طریقې دی خلکو کې اوس راغلي دي بسم الله الرحمن الرحیم ګران عزتمندو تاسو ګورئ اکثریت ډیجیټل او دا مهال زه موجود یم په تانه دوزې په حدودو کې یو مرګري را لګي شوی دی چې خپل مرګري قتل کړی دی ولې په دې اړه تاسو چرته موږ سره اوسئ کوشش کوو چې SHO سره هم خبرې وکړو بیا هغه ملزم سره هم د دې وکوي په حواله باندې خبرې کو چې ولې دا ملزم چې کوم دی خپل مرګري قتل کړو بیا د دومره بېرحمۍ سره په هغه باندې ډزینګ کړي دي بیا په پسټل باندې نور هم د مرګ نه بعد په هغه باندې تشدد کړی دی دا دا وخت ما سره د تانه دوزې SHO خضر حیات سے ولاړ دی د دینه د وکوي په حق لا چې کوم د نور تفصیل خلو سر ډیره زیاته مننه چې وخم راکو یو وکوه مخې دراله او پولیس چې کوم دی په دې کې ملزم پورې څنګه ورسېدو او دا وکوه سره بسم الله الرحمن الرحیم د یو شهزیب د مقتول ورورو د مدیریت کې پرچه درج شو متانه تا موږ بر وخت د ملزم پاسه منډه ترړه شروع کو خپل انفرامرانو سره امدادیانو پولیس سره انشاء موږ بیا 3-4 घंटे کې دا سړی د ملزم گرفتار کو اعلی قتل سره صحیح ده سر ها سر ملزم شهزاد چې کوم دی ویپن اف افنس ته برآمد دی او د چې کوم دی په دا وکوه کې کم ویپن استعمال کړی دی دا تماچا استعمال کړی دی 30 بور تماچا دی صحیح ده سر موټیو سر دی وکوي موټیو خدا دی دا وی کې موږ خپل کې دی الګ پثر لانجو ته دی منا کولو کې دی سره مگر دا ځان سره ګرځول مقتول اصل مقصد دا او کدا الګ صحیح ده سر په دغه FIR کې مدعیان څوک دي د شازیب مودی د مقتول ورور دی سر دا SHO خضر حیات صاحب کوم چې د تانه دوزې SHO دی او دی په دې وکوي په حق لا تاسو له تفصیل درکو دا یار چې دی تقریبا 14-15 سال عمر دی او د دې ملزم چې دی 25-26 سال عمر دی باقي د بالکل حالانکه د دې د دواړو هغه د فرندشپ او د غم نه جوړیږي دا چې عمر هم په فیصله ده چې د نالت چې دی د لوط علیه السلام د قوم هغه ثور طریقې دی خلکو کې اوس راغلي دي او دغه د په دې وجه باندې د ماشوم د نه پرېښودل او په دغه FIR کې مدعیان څوک دي په دغه FIR کې ضرور مدعي دي تاسو تفصیل سوي چې دا واقعي کوم دغه د عثمان الګ چې دی یا دی دا یقین هم دی دغه د ملزم دا ما ورکوالي نه وکړي وو بالکل دا ماشوم چې یتیم دی او دی دا ورکوالي نه مال وکړي دي خلکو له سمې څه پیغام ورکول غواړي چې دغه شان د وکوي راځي چې کین بیلانس په بچو باندې نشته که تاسو څو دغه د واقعي هم یو طرف ته د اسلام پرانا کې وګوري نو ګناه ورته یو کده ماشه لحاظ سره وګوري او بدنامي ده بالکل دا غټه بدنامي ده د پښتو شان بالکل دا منینا چې یو ماشوم ته ځان سره پردي ماشوم نه بلکې د والدین ته دا ورکوم چې د خپل اولاد چې دی د چیکن بیلانس کوي د ځان نه غټ سړي سره پرې خو دل دي پکار هغه کله رشتہ کې ولې نه وي نن سبا د حالت داسې دي چې نه دی پکار چې داسې خپل بچي خپل اولاد دی وسړي بل غټ سره پری یا نه غسل مهرباني اوس ما سره هغه ملزم موجود دی کم چې د خپل مرګري په قتل کې ملوث دي سنوم دي شهزاد شهزاد لګي خبر تیزه کو د پلار نوم دي سره ولی خان د کمزي د ناکې کدي پاتې کېږم د ناکې یم زرجي پولیس ولې نیولې پولیس په دې نیولې مسرجي چې دا د مو کړی کې د سړیو
او ما د خپل ملګري ته ورور ویلی و ده ته ما د سره مه کښېنه پاسه او هغه ته مو ویلې راوامېړلو نو هغه سره ما خبره کوله او هغه داسې کار وکړو چې کنځلې راته او که بدې ردې راته وویلې الټا ایس پیس کل الټا خبرې چالو کړي په مې په خښته غوزار وکړو زما د ما و کار وکړو بس ما بړې ته لاس و تمانچه مې وویشته 3 ډزه مې ویشتې چې پار دې لګېدلې بیا مې دلتې باندې دا چې کم تا مړ کو دا ستا ملګری نه و یاره داسې زما ناسته پاسته وه ګپ شپ و خو داسې ملګری مې نه و وجه څه وه وجه دا وه چې دې ملګري ته مو ویلې مې دې ځان سره مه بوځه زما دا ملګری نو ورور مې ورته ویلی و ښه ماشوم و یتیم و ما وی که سبا دې په غولو کې راواړي د دې ملګري نور څوک دي نه و د دې ملګري مور و خو غریبه به سهار لاړه او ماښام به دې بچوله به یې رزق ګټلو سرجي نو ما دې ډېر پې کو خو دا بله نه پېدو ما ورته وویل مورې ما ته په جواب کې وي دلته یې ناست پاست وي بل ځای کې یې نه ځي نو چې دې ما د حجرې نه راواړولو ما ورته سمې خبرې ته کښېنولو سرجي او د ایس پسکل ما ته یې ګډې وړې چالو کړي نو زما تمانچه را سره چېرته وه تمانچه ما سره هغه ټایم کې بس په ګډه وچا راکړې وه وي دا مونږ کره یوسه ښه څه دپاره یوسه وي زه ځمه کچرو ته وي دا مونږ کره یوسه پلاره ما سره د ثواب کاري پتا کولو یاره ته پته نه وه سرجي هغه ما ته وي دا مونږ کره یوسه ښه چې کوم دا چې کوم ملګري په سر دي جنګ و دا څومره عمر و یاره دا به وي دغه ته مې نوی 14-15 کاله خو وي او ستا خپله څومره عمر دی زما خپله 2 کاله نو تا نه ډېر وړوکی نه دی وړوکی دی ما ورکوټی لکه تسبي راغټ کو ځان سره ښه مطلب تا دغه په غوښو مې رالوی کو سرجي ښه صحیح ده نو د دې په سر دی نو اوس خفه نه چې یار لکه د دې ملګري په سر دی دا خپل ملګری ووجلو خفه یم بالکل خفه یم ما هغه دا کار دې څه کولو زه د پریس کار کوم د کتابونو په کارخانو کې خپل اتر زامنو کارخانه مې صحیح ده اوس به چېرته ځي اوس په زما ټولو تمبو ته دغه ملګري بچ کېدو کوشش مې کولو نه به ملګری د اوس رالو چې د چا په سر دی جنګ وکړو هغه ما لیدلی هم نه دی نو ته خو سوی چې دا ما رالوی کړی دی دومره مې راغټ کو د 1400 کال عمر دی او بیا هم د لرام نه ما لکه د کشر روغ غونته مې په خیال ساتلی لکه د یار مې ګرځولی دی او لکه د رور مې په خیال ساتلی یار دی مو لکه مطلب اوس د لرام نه لو بالکل لکه د یار مې ګرځولی او لکه د رور مې په خیال ساتلی بس ما نه دا غلطي شو سرجي اوس دا یار شو کمار شو دا دواړه شو سرجي اوس څه شو دا اوس پته یې نه لګي د مور په خوا کې به ناستې دي د ټولو تمبو شاته کړه اوس دا یار شو کمار شو دا مار شو سرجي نو څه پیمانې بالکل په خپلو کړو پیمانې صحیح ده مو پلار له څوک رالو مور راغلی اوس چې سړی راته وجړو خو دړه بیماره ده ما دې رخصت کړه دړه بیماره ده تا ولې لکه مطلب مور له دې نه کتل چې د زړه بیماره ده پوه نه شوم سرجي پوه نه شوم دا الله دې تا رحم وکړي عزتمندو دا هغه ملزم او کم چې جی زه یو خبره دا کوم چې ما سکړي زماړه صفو ما د بل د بچکېدو دپاره کړي ما به الله بچ کوي نو چې تا د چا په سر کړی خو تا لرام نه لو که نه رام نه و خو ما به هغه پاک میزات بچ کوي او هغه له به دې پیزار میزار پیسې میسې به دې پې لګولې په هغه لکه د روڼو مې ولاړ څه اغوښتي دي او په دې اخره مې ځان له به دې جوړه اغسته و که نه هغه له به دې بالکل هغه له مې اغوښتې وه دا چې زه کومه جوړه کې ولاړ یم داسې جوړه مې ځه ځه بس ځه الله دې رحم وکړي ځه عزتمندو دا هغه ملزم و چې کم د خپل ملګري په قتل کې پولیس نیولې دی د کم بیان او کومه وینا وه هغه هم تاسو ته مونږ مخې ته کړه دا چې کوم دا جړا د کم فریاد دی دا یې هم را مخې ته کو کوشش کوئ ګران عزتمندو چې ستاسو د یو ډز د وجې تاسو بیا سبا لکه د ده پرنګي خپیمانه نه یې که څنګه بالکل ما لکه ضرور رالوی کو ما په غلطه ورته نه یې کتلې لکه د خپلو وروڼو نه مې ونه زیات خیال ساتلی دی خو هغه پوه نه شو خو مطلب ټکې درکو ټکې راکړه پوه نه شو که پوهېدو نو داسې ځای ته به زه پېزو نه راتلم اوس د زړه ځای له رالو زړه مې چېرته ځای له راغلی ځه الله دې رحم وکړي ښه بس دا خو ګوره دا خلکو خو ټک ورکړي نو بیا انسان پوه شي ښه